جی ناظرین السلام علیکم. ناظرین نن عمران خان ته چې کوم د 100 میلیونه پاونډه چې تقریبا څه داسې شپږ شپېته اووه شپېته اربه روپۍ ته جوړیږي د هغې کیس فیصله رالیله. عمران خان ته په هغې کې 14 کاله کید او د هغه کورواله ښځې ته بشرا بیبي ته 15 کاله کیس میلاو شو. اوس دا کیس چې دی لکه زیاتره موږ وکتل چې یاره لکه دا یو پولیټیکل د دې ډېر اخیستی دی او په دې باندې چې موږ څونه بحثونه به کتل نو به زیاتره پولیټیکل بحث به پې کېده، د دې د لیګل سایډ به نه کېده. پاکستان تحریک انصاف که وکیلان به وو که مشران به وو نو د هغوی به یو بحث دا کو چې هغوی به هغه های مارل ګراونډ اخیسته چې یاره لکه دا پیسې خو د عمران جیب ته نه دي تلي، دا پیسې خو په دې باندې یونیورسټي جوړه شوې ده. بیا به یې مذهبي رنګ هم ورکوو چې یاره دا خو د سیرت النبي یونیورسټي جوړه شوې ده، القادر ټرست د روحانیاتو پکې هلته کې پړاویږي. اوس خبره دا نه ده چې په دې پیسو باندې کار څه شوی دی، آیا دا ټرست د چا دی؟ دا ټرست د بشرا بیبي د دغه دی، د زلفي بخاري یا د فراګوګي یا عمران خان؟ یو خبره ده لکه ټیک ته دا ټرست دی خو ټرسټي څوک دي؟ یوه. دویمه خبره دا ده چې دا پیسې څنګه رالي؟ پیسې دا وي چې دا یو کیس ایسټس ریکوري یونټ چې کوم چې شهزاده اکبر په مشرۍ کې جوړو، هغوی یو شی فایند اوټ کړو چې یاره سلمان شهباز چې کوم دی د شهباز شریف زوی، هغوی یو کور اخیستی دی یا خرڅ کړی دی، یو کور یې اخیستی دی، هغه دوی چې یاره لکه دې ته دا پیسې د کوم ځای نه راغلي، خو هغه کور بیا هغه په ملک ریاض باندې خرڅ کړی و. نو د سلمان شهزاد کله چې د هغې ټرایل وکتی شو نو هغه ټیک راغی، خو چې د ملک ریاض دا پیسې بیا دا کور څنګه اخیستی دی د هغې نه پته ولګېده چې هغې کې د هغې څه ټرایل نشته دی. هغه پیسې لکه کوم چې د اف ای ټي اف چې دا نوي دغه راغلي دي نو د هغې مطابق د هغې ټرایل یې نه و. نو نیشنل کرائم ایجنسی چې کومه ده د یو کې هغوی وایي چې دا پیسې د ریاست پاکستان دي، پکار دي چې دا ریاست ته واپس لاړې شي. اوس دا پیسې پکار وه چې راغلې وي ریاست ته واپس، او ایسټس ریکوري یونټ والا دا په خپل حساب کتاب کې مچولي دي. خو څه وشو هغه پیسې د ریاست پاکستان اکاونټ په ځای باندې سپریم کورټ کې جمع کړی شوې، ځکه چې د دغې نه مخکې سپریم کورټ یو فیصله کړې وه چې کراچۍ بحریه ټاون لا چې کومه ځمکه اخیستلې شوې ده په هغې کې خلکو ته پیسې یا نه دي میلاو یا پیسې ریکوري صحیح نه ده شوې د خلکو واجباتو. سپریم کورټ ملک ریاض تقریبا 450 اربه 480 اربه خواوشا چې کوم دی دی جرمانه که او هغه ته ووایي چې ته به دا پیسې د سپریم کورټ په اکاونټ کې جمع کړې د جرمانې دا رقم. خان صاحب دې څه وکړو چې کابینټ نه هغه کومې طریقې سره چې په پټه باندې یو شی راغی چا کتلی نه دی، بس دستخط یې وکړو. خو ټول وزیران دا خبره کوي دوی هغه پیسې راوړلې او هغه د سپریم کورټ په اکاونټ کې جمع کړلې او هغه د ملک ریاض هغه دغه وخو لکه هغه جرمانې په مد کې کور شوې. ملک ریاض په ریټرن کې دوی له د القادر ټرست د ځمکه چې کومه ده 1100 ایکړه ځمکه چې ده د یې کړله ورسره او ورسره د القادر یونیورسټۍ بلډینګ جوړ کړو، هاسټلې جوړې کړلې، هغې کې فرنیچرز وغیره هر څونه خرچه پې راغلي هغه یې پې وکړله. اوس دې کې خبره دا ده دا نه ده چې یاره تا پیسې په ښه کارو لګولې که په بد، هغه پیسې بیا چې کوم دی سپریم کورټ فیصله رالیله هغوی چېرې دا خو غلط اکاونټ ته راغلي دي، هغه هغوی واپس د ریاست په اکاونټ کې جمع کړي. خو دلته کې الیګلیټي چې کومه شوې ده هغه دا شوې ده چې یاره د دغې په ریټرن کې ملک ریاض له چې عمران خان بشرا بیبي یا فراګوګي کوم فیور ورک د هغې په ریټرن کې ملک ریاض دوی له چې کوم دی ځمکه ورکړله او بلډینګ یې ورله جوړ کړو. دغه یو سمپل کیس دی. اوس په دې باندې جره پکار وه نو پی ټی آی والله چې د چا نه تپوس کوي نو هغوی دا وایي چې یاره پیسې خو د خان، ګوره خان به کرپ نه وي خو خان سره بدقسمتۍ نه چې کوم خلک هغه اخیسته که هغه فراګوګي مشري کوله، که هغه بشرا بیبي کوله، که هغه عثمان بزدار کوله یا د هغه نور چې کوم چیف منسټران یا وزیران به یې اخیستل، ظاهره خبره وه د دې ذمهواري خو به د هغه ځکه وه چې عمران خان همیشه های مارل ګراونډ اخیستی دی. های مارل ګراونډ یې داسې اخیستی چې دا ټول کرپټ دي او زه پاک یم. اوس داسې پوزیشن چې کله خلک اخلي نو هغه خپل غیر چاپېر خامخا ګوري چې یاره دا ما سره روان دي او دا کار ولې کېږي. نو بنیادي وجه دا وه چې خان په دې وجه باندې غیر شو چې هغه په خپل اختیار خپلې ښځې له د هغې دوستانو له لکه اوس زلفي بخاري چېرته دی، فراګوګي چېرته ده، هغه خلک شهزاده اکبر چېرته دی، چا چې څوک چې خان مخکې کړي وو د هغوی په خولې باندې به یې دا کارونه کول. نو نن خان په هغې کې ګیر شو.